زمونږ هغه وروڼه یا زمونږ هغه خویندې چې هغوی د بالمازۍ خوند اخیستی دی. دغه رنګ یې مانځه ته زړه نه لګي او که چېرته لمونځ کوي نو بیا مانځه کې زړه نه لګي. نو دغه رنګ په مانځه کې د توجه حاصلولو دپاره دغه رنګ څومره چې وسوسې راځي د ټولو وسوسو د ختمولو دپاره ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډېره زیاته زبردسته او ډېره زیاته د قوت والا وظیفه ده. که موږ وګورو که زموږ مونځ قبول نشي نو چې کله د انسان مونځ نه قبلیږي د انسان یو څیز هم نه قبلیږي. د مونځو دا ډېر زیاته اهم عبادت دی او دغه رنګ د دین ستن دی یو قسم له. د بالمازۍ دا ځان له خوند دی که دا لکان دا خوند والي بیا مونځ کوي نو جومات ته بالکل سپینه تاڼه ښکاري او دغه رنګ که دا جینکۍ مونځ نه کوي د بالمازتوب خوند والي نو بالکل هغه بالمازتوب هغې کې هغوی ته خوند حاصلېږي مزه ورته یو قسم له شیطانو ته ور حاصلوي مزه پکې وي نه نحوست وي. دغه یاد ساتئ چې څوک مونځ نه کوي او ویا کلي ورسره سپېره کېږي او بالمازه سړی چې د چا په دروازې خوا باندې تیر شي او ویا ورځې یا څلوېښت ورځې په کور کې برکت نه وي دومره نحوست دی. یاد ساتئ چې فرض بمانې قرض دا فرض مونځو د الله پاک یو قسم نه دا قرض دی. که موږ خوشحاله یو که موږ خفه یو که موږ جاړو که موږ خاندو په هر یو حالت کې موږ فرض مونځو دا کوو دا پرېږدو نو. او زمونږ او ستاسو ګټه دا د پیغمبر علیه صلات وسلام په طریقو کې ده او د پیغمبر علیه صلات وسلام په سنتو مبارکو طریقو کې د محترمو. بعضې وخت کې زمونږ داسې وروڼه وي داسې خویندې وي چې هغوی بالکل مانځه ته ډډه لګي نه او دغه رنګ یې مونځ ته اړه نه کېږي نه یې د قرآن مجید تلاوت ته زړه کېږي دغه رنګ یې نه ذکر ته زړه کېږي نه دې ته زړه کېږي چې تبلیغ کې وخت ولګوي. بالکل د دین اسلام نه ځان یې اوټ غوندې حسابوي. فرمایي چې کله به عثمان صاحب قبر ولیدو ډېر زیات بیا ورته وژړل. چا ورته ویې دا ولې جاړې وایي ځکه جاړمه چې دا د آخرت د منزلونو نه دا ړومبی منزل دی او یاد ساتئ چې په قبر کې وړومبی تپوس دا به د مانځه کېږي. کله د انسان مونځ دا ټیک روځي د انسان ټول اعمال دا صحیح روځي او کله چې د انسان مونځ دا خطا روځي نو ټول اعمال محترمو دا خطا وي. نو یاد ساتئ چې په مانځه باندې کوشش کول دا پکار دی. دغه رنګه چې کله موږ مونځ ته ودرېږو نو د هغې نه مخکې یو پیره اعوذ بالله بسم الله وایو نو انشاءالله العزیز وسوسې به موږ له نه راځي. یوه طریقه شوله. دویمه طریقه دا چې کله موږ مونځ کوو د مانځه د الفاظو باندې سوچ کوو نو چې کله مانځه د الفاظو د موږ سوچ کوو زموږ دهانو توجه بل ځای کې نه وي. دغه رنګه چې کله موږ الفاظ وایو د الفاظ چې کومه معنا وي د معنا ته سوچ کوو چې کله موږ د الفاظو د معناګانو ته سوچ کوو نو انشاءالله العزیز زموږ دهان توجه دا بل خوا نه ځي مانځه کې به دا وي. زموږ چې کوم اصل وظیفه ده نو راځئ چې ځو د وظیفې طرف ته. نو زموږ وظیفه داسې ده چې کله موږ د سهار مونځ وکړو نو د سهار د مانځه نه بعد او دغه رنګې د ماښام د مانځه نه بعد یا الله یا غفور یا قادر او 21 پیرې ووایو. 21 پیرې به دا ووایو د سهار مانځه نه بعد او دغه رنګې د ماښام د مانځه نه بعد. د دې سره سره بله وظیفه داسې ده چې کله یو بنده داسې وي چې هغوی زړه مکمل د اسلام نه دا موړ وي نو هغوی له پکار چې د سهار د مانځه نه بعد او د ماښام د مانځه نه بعد 11 پیرې اولئک علی هدی من ربهم اولئک هم المفلحون دا وایي. انشاءالله العزیز د دې په برکت باندې به زړه اسلام سره ولګي. او دغه بله وظیفه چې کومه وه یا الله یا غفور او دغه رنګ یا قادر که څوک سهار او ماښام 21 پیرې وایي انشاءالله العزیز مانځه ته یې مړه کېږي او مانځه کې به هم زړه دا محترم ولګي او دغه رنګ یو سره به وسوسې دا به نه راځي. نو کوشش وکړئ دغه مخکې هم سره شیر کړئ چې نورو خلکو ته دا پیدا ورسیږي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.